کوز د رادینزي سیا مینه کې تابع شوی ګجر یکجهتي کنونشن ته د وینا په وخت د ګجر یوت فورم مرکزی مشرانو ویلي دي چې دی په غرونو کې آباد ګجر قوم د مرزۍ نه بغیر خیبر پښتونخوا حکومت لخوا ځنګلونو سرکاري ملکیت ګرځولو فیصلې منلو ته تیار نه دي د ګجر ویلفیر فاونډیشن خانپور کوز د سوري لاندې ملک حکیم جان پزای سیا مینه کې تابع شوی د کنونشن کې د ګجر یوت فورم مرکزی چیرمن چودري افتخار برسا سینئر وایس چیرمن ملک رضا خان کټانخیل دوبۍ نه راغلي سردار ګجر قوم سردار رضا خان په شمول پنجاب آزاد کشمیر ملکن ډیویژن کوز برادر سواد بنیر شنگلا ملکن بیلو بیلو سیمو ګجر قوم مشرانو او مقامی سپینګیرو او کشرانو په ګڼ شمیر کې شرکت کړو کنونشن ته په خپل وینا کې قربا حکیم جان راتلونکو میلمنو ته هرکلی ویلو سره خصوصي توګه پروګرام ته پراتک د بهر نه راغلي مشرانو شکریا ادا کړه کنونشن ته د وینا په وخت د ګجر یوت فورم مرکزی چیرمن چودري افتخار برسا سینئر وایس چیرمن ملک رضا خان کټانخیل سردار رضا خان چودري طارق چودري صغیر چودري سکندر بولا چیف اف ګجر ملک نسیم خان ملک ایوب چودري جهانگیر آزاد کشمیر چودري محمد رشید عمران وکیل عثمان پانوس ملک جمیل خان ملک نذیر او نور ګڼ شمیر وینا کوونکو د کنونشن په تابع د قربا حکیم جان د کردار ستاینه وکړه دوی د ګجر قوم په تاریخ مړانه ملک او قوم د لپاره کړي خدماتو رڼا واچوله او ویل چې ګجر قوم د دې خاورې هغه قدیم قوم دی چې تاریخ د دین شروع کیږي ملک ازادۍ د لپاره قربانۍ ورکړي دي دوی ویل چې دی په خپل خاوره امن غواړي او د ملک سالمیت د لپاره هر وخت د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته تیار دي دی زیاته کړه چې د پاکستان نوم کې خودونکو چودري رحمت علي ګجر وو وینا کوونکو ویل چې یو وخت داسې چې خلک به په ګجر ویلو شرمېدو خو نن په دې قوم کې جرنیلان لوی انتظامی پولیس افسران پروفیسوران سیاستدانان وزیران او داسې اسمبلی نه تیر شوی چې ګجر پکې ممبر نه هم دغه شان په نور شوبو کې هم نامتو خلک موجود دي وینا کوونکو ویل چې دی په خیلونو قبیلو یقین نساتي ګجر صرف یو ګجر قوم دی دی په ناس خلکو زور ورکړو چې ګجر قوم دی په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق پیدا کړي او خپل بچو هلکان او جنکو دینی او دنیوي تعلیم حصول یقیني کړي وینا کوونکو ویل چې ګجر دی یو بل سره نور قانون ته عزت ورکړي او نه یوازې خپل منځ کې بلکې نور خلکو ترمنځ د دښمنو خاتمه د لپاره کوششونه وکړي د مشرانو وینا بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین اسٹیج پر تمام میرے قائدین خاص کر کے وہ تنظیم اور ساتھی جنہوں نے اتنا اچھا کنونشن کا انعقاد کیا یہ جو گجر قوم ہے میں تو دیکھتا ہوں یہ پورے ورلڈ میں یہ بہت اوپر جا چکی ہے بہت سارے ہمارے جو ساتھی ہیں جو گجر قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ انگلینڈ میں وہ امریکہ میں وہ یورپ میں وہ دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے یہاں سروس نہیں دے رہے اور خدمت نہیں کر رہے وہ وہاں بھی جا کے میئر بن گئے ہیں گورنر بن گئے ہیں اور بہت زیادہ بزنس کمیونٹی میں بھی بڑا لیڈ کر رہے ہیں مشران کو میں اپنے بھائیوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں ہم نے متحد رہنا ہے اتحاد میں رہنا ہے اتفاق میں رہنا ہے اخوت میں رہنا ہے یقین کے ساتھ رہنا ہے جب ہم نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے کوئی بندہ آپ کی طرف میری قوم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا یہ قتل طور پہ قبول نہیں ہوگا اور آپ کو آپ نے ترقی کرنی ہے اور ترقی کا سفر میرے بھائیوں اسی طرح ہو سکتا ہے جب آپ ترقی کریں گے یہ میرا ملک پاکستان مضبوط ہوگا زمانہ دا اتفاق اور دا اتحاد آگا سمارا دا خیل دا زمان دا کام جرا غلط ہے یا زمان پنجاب مشران دا
راغلي دي زما د پنجاب او د کشمیر نه وزیران راغلي دي دا د ګجر په نوم راغلي دي دا قوم راغلي دي ګجر نوم راغلي دي او اتفاق راغلي دي چودھری افتخار برسا صاحب ته یو درخواست کوم چې دلته کې په خاص کر په هزاره ډیویژن کې او په ملکان ډیویژن کې زمون قام ته ور سره زمون د قام سره د ګجر قام سره نور داسې خلک دي د غلو خلک دي چې په هغه کې سیدان دي او په هغه کې نور قبیلې دي پښتانه پکې هم دي چې هغه ته تکلیف ده د هغه ځمکې چې ده هغه په صوبایي حکومت کې وشته شوې دي او مطلب دا ده چې هغه د پر هغه منډې تړلې وهي خو زه د افتخار سے ته یو درخواست کوم چې د چیف سیکرټري صاحب نه باندې ټیم اخلي او د هغه سره به دا جرګه کینی او د دې سره سره بیا نور خبرې دي هغه مونږ ته د دل په کوسان کې هم شته د سواد په کوسان کې هم شته مونږ ته په هزاره ډیویژن کې هم شته نو د هغه مشري چې د هغه چودھری صاحب کوي او دا ذمہواری چې دا هغه چې په هر چا کوي که هغه په جرنل کوي که هغه په بل چا کوي ګوره مونږ به شرط وسه په یو نوم باندې بکار کوو چې هغه د ګجر په نوم باندې وکړ کوو که هغه موږ تاریخ بیانو که هغه موږ د ګجر په نوم باندې فاونډیشن جوړو کوئی ایجنډا وا چې باندې کې اتفاق خبره وا د ګجر قوم او په تعلیم خبره وا ول راځو په تعلیم باندې خبره کوو د اتفاق له وروسته راځو ځکه چې دار سکیږي دا په تعلیم باندې کیږي زما مشرانو کم مشران چې په خوا کشرانو او اوس مشران دي هغه چې په کتاب سر کته کړي دا سر چې د سر کته کړي کتاب ته نو دا هغه سر چې کنده همیشه اوچته او چا چې په کتاب سر نه د کته کړي نو هغه کوم مشر دی او کشر دی خو دا هغه سر ټیټ دی تاریخ لا دا یاد وساتئ چې ګجر قوم د دې خاورې هغه تاریخ هغه قدیم قوم دی چې په دې خاوره تاریخ شروع کېږي نو شروعات په د ګجر نه کېږي دا یاد وساتئ او زه ستاسو ډېر شکرګزار یم وایي چې زما که څومره زندګي ده زه ستاسو شکر ادا کوم زه ستاسو شکر کولی تاسو دې غره سر ته راغلی او زمونږ د غریبۍ د جونګړې نه راغلی کنونشن کې د سردار رضا خان لخوا پنجاب آزاد کشمیر او ملکن ډیویژن د بیلو بیلو سیمو نه راغلي مشرانو مېلمنو څخه مقامي او ګجر ویلفیر فاونډیشن اهلکارو ته پکولونه او صادرې تحفې هم ورکړې شوې دي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، سیامینا، کوزدر.